بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې په ولاړې باندې غسل کول څنګه دي. اوس خو فوارې دي، خلک په ولاړې ورته ولاړې غسل کوي. دی وایي د ځینو خلکو څه مې اورېدلي دي چې څوک په ولاړې غسل کوي، پر هغه باندې د رزق تنګي راځي او ډول ډول ناروغي ورباندې عارضېږي. آیا دا حقیقت لري که یا؟ د دې پوښتنې جواب دا دی چې په قرآن او حدیث کې داسې توري نه دي راغلي، نه د مذهب په کتابونو کې چې یو څوک په ولاړې غسل کوي د هغه په رزق کې کمی راځي او یا بیماری او فاقه ورته متوجه کیږي. د خلکو د ځانه جوړې کړي دي. البته په ناستې باندې غسل کول ادب او افضل کار دی. په تنویر الابصار متن د در مختار لیکلی دي چې د غسل سنتونه داسې دي لکه د اوداسه سنتونه. د اوداسه په سنتو کې دا دی چې سړی به په ناستې باندې کښېني، ځکه مراقب الکلام راخیستي دي ومن آداب الوضوء 14 شیئا الجلوس فی مکان مرتفع. یو دا دی چې پر لوړ ځای به کښېني. نو که څوک په ناستې باندې غسل وکړي نو دا د غسل مستحب او سنت عمل دی، افضل کار دی. البته کې په ولاړې باندې وکړي او مجبوري په ولاړې باندې غسل کول جائز دی، پروا نه کوي. نه د رزق تنګي ورسره راغلی ده او نه فاقه او نه جوړي د خلکو د ځانه جوړې کړي دي. رد المحتار او الجیل 291 صفحه. مراقب الفلاح سره د حاشیې تحتاوي 11 صفحه. کتاب الطهارت آداب الوضوء. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن